په امروزه ژوند کې د ایماندارۍ د خیال ساتلو په موضوع لیکل شوې ریډیایي ډراما سلا، لیکواله انیلا جانس، پروډوسر ساجد محمود خان، ایډیټینګ انجینیر محمد سلمان حیات. کردارونه: سلمان یو ایماندار زلمی، عدنان رفیق کاشف د سلمان ملګری، نور رحمان سحر دکاندار، شیر رحمان شبنم یو شتمن سړی، ساحل یوسفزی د شتمن سړي کورودانه، ذل هما د شتمن سړي زوی، سکندر خان. پیش کوونکي: پښتونخوا ریډیو مردان. سلمان یار بس دا حساب کتاب دی نو، دا زمونږ د مالک دکان دی، دا میوه خو ته ویني که نه، بس دا خرڅو آسان کار دی مړه، په 200 روپۍ پکې خدای راکي او میوه دانه پکې چې دی نو هغه جدا وخورو، بس مړه مالک رضا ساتو نو، د استاد د مرضۍ مطابق کار کو، مالک ګټه وکړي که نه نو موږ پکې هم خوشحاله کي. ښه ښکلی کار دی او په ښه طریقې سره یې کوو، 600 روپۍ څه کمې خو نه دي که نه. او بله دا چې که تاله هم 500 روپۍ درکوي نو ښه ګزاره به هم پرې کېږي، په کاکا به لږ اسانه شي. خو اوس هسې هم کمزورې دی، تر څو به چې دی نو دغه مزدورۍ ته ناست دي. بله دا چې په تا خو 12مه پورې سبق ویلی دی که نه. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. کاشفه دا څوک دي؟ نیکه دا زمونږ ګاونډي دی، تاسو سره ما خبره کړې وه که نه چې بېروزګاره دی، تاسو یې چې ولې دلته مونږ سره دکان کې کار کوي. نیک السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه څه کار مار درځي که ناسې دی وخت فضول تیر کړی دی؟ او نیکه کلي کې چې راته هر کله کوم ځای کې مزدوري ملو شوې ده نو ښه په ایماندارۍ سره مې کړې ده، او انشاءالله تاسو به هم نه خفه کوم. ټیک ته ځان لا دې خیر کی، ګورو به ښه بچې. بس داسې وګڼه بچو چې ته زما سره د نن نه په کار شوې. کاشفه په دل خیال ساته، خوښه یې ده؟ اوه سیوان هم په 300 روپۍ کیلو شو، چې دا بلا څه کېږي. هلکه سلمانه دا نورې پیټۍ هم رابار کا. دا دې رالمه، نورې پیټۍ رابار کم که نه؟ نه بس داسې وکړه، دا کافي دي ښه، چې دا مال خرڅ شي که نه نو بیا به ورپسې نورې رابار کړو. ټیک ده؟ ښه صحیح ده جي. کاشفه مال دې ولګو بچیا. او نیکه هر څه مې برابر کړو. نیکه ولې څه پریشانه غونده راته ښکارې؟ خیر خو دی که نه؟ خدای دې بیخته برګي وباسي، ټرک مال را روان کړی دی نو راته ښکاري چې په لار کې ورته ټرک ډېر ډزولی دی. اوس ما پسې سوال جواب کوي چې رنایي که راشه مال اوسه. موږ چېرته دونه وزګارو؟ ما وی چې زه به نن دا قرضدارو پسې ځم، خو هغې دې م خدای پوه کړي په ډډه نه وړي، په ډډه. هلکه سلمان څه شه؟ نیکه دننه میوه صفا کوي. جي نیکه تاسو څه وي؟ هلکه موږ د مال پسې لږ ورځو، ته خو نور په حساب کتاب پوه یې که نه؟ 1 ګنټه نیمه کې راځو، ته کار کوه. ښه او نیکه اوس خو په هر څه باندې پوهېږي، بلا ورځې را سره وشي. هلکه سلمانه زم نیک سره ورځم ښه، ته د دکان خیال ساته. ښه جي ښه، تاسو بېغمه شئ جي. هلکه وروارو دا سیوان په 100 کیلو دي؟ په 300 روپۍ کیلو دي کاکا. ښه
یو 4 کیلو صفا صفا سیوان راغونډ کا. بیغمه شه کاکا اسپیکر مکوه کار به ښه د ایماندارۍ. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاکا جی په هیراله بچې خو ښکلې د سیوانو پیټۍ راله جوړه کړه. چارانه په خاص فرمایش باندې وختي استاد د څه شو؟ ما وی زه به ورته نن ویم چې د صفا میوې پیټۍ راکړي او هغه تیرو کې چې دنو ډېرې دانې خرابې وي. کاکا او نشته خو زه یم که نه زه به درله جوړه کړم اسپیکر مه کوه. ما خو دا د ستاسو مخکې بل ګاکله خو ښکلې سیوان وتلل چې پیسې در نه پوره اخلو نو سودا به ښه ولې نه وي. الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي چې ناب تول چې دی هغه په صحیح طریقه کوي. شابسې بچې شابسې، مونږ ته هم د دغسې ایماندارو خلکو ضرورت دی. کار دی وشو کاکا راځه چې دا پیټۍ در سره ګاډي پورې یوسمه. ماشاءالله ماشاءالله په لږ ساعت کې خورانه ډېره سودا خرڅه شوه. نیک به خورانه ډېر زیات خوشحاله شي. زه شکر دی هغه د نیک او کاشف هم راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جینیکا دا والے دا وبوس کې هلکه ماشاءالله میوه دانه جو ډېره خرڅه شوې ده، ګاګ جو ډېر راغلی و. او که نه نیکه په لږ ساعت کې بلا میوه خرڅه شوه. دا واخلې هم پیسې وشمارئ جي. هلکه میوه ډېره تلې ده خو دا پیسې راته لږې ښکاري. نه جي نه نیکه پیسې خو برابر دي خو دې کې خو غنیمه میوه خرابه وه او خو ما دننه کریټونو کې ایښې ده. اوف یا ظالمه تا خو زه غر کړم. دا خرابه میوه خو مونږ د دې سمې سره ګډه وډه خرڅو که نه دا دې څه کړي مړه. نیکه معافي غواړم خو دا کار زمانه نه کیږي. دې کې خو ډېره زیاته ګناه ده. په دې خو د سړي آخرت تباه کیږي. یا لکه سلمانه ته لیونی شوې خو نه دا ته څه وایې؟ دا څه اوتې بوتې وایې؟ د څه ګناه او بیماني ته ما ته چلخې ما ته ته څوک یې چې ما ته دا خبرې کوې؟ ها رخشه مړه. نیکه ته فکر مه کوه زه به یې پوه کړم. ښه زه ورته خبره چې دی نو سموم. لرې که زما د مخې نه چې ځي دې ما ته چلخی. زما هم دومره شوق نشته چې ستاسو غوندې بې ایمانو سره کار کوم. الله له به څه جواب ورکوم. هلکه کاشفه ګورې چې دا سړی بیا په دې دوکان کې ویننم نن سبا څوک د ایماندارۍ کارونه کوي. ده ته وګوره چې موږ ته ایمانداري ښیي. ولې موږ ته چې دا خراب مال په دې روغ کې راشي د دې سره به موږ څه کوو؟ دا به په څنګه څه خرڅوو؟ ځه مړه. درمانه بچې ته راشه زما خواله. حاجی داسې وکړه چې د پنډو سره په دې برنډه کې لوبې کوه. ښه بهر موزه بچې مې ګاون کې خادي ده ګاډي جنج له راغلي دي رش روش دی هسې نه چې خوږ نشي. حاجی شابه نره زه لوبې کوه. ښه اب په چمن کې لوبې وکړم. او چمن کې وکړه خو بهر موزه. ښه نره ابو سیل له به کله ځو؟ سیل له به هم لاړ شو که خیري چې لږ وزګار شم بیا به ټول که خیري لاړ شو. ښه او هغه د مور دی میوه صفا کوي ته به هم جوس وڅکې او زه به هم وڅکم. ما وی دا میوه د کوم دوکان نه راوړې ده؟ یا الله خیر ولې بیا پکې څه چل دی څه؟ دا خو مې د هغه دوکاندار نه راوړې ده که نه کوم پسې چې تا کارېدلې لېږلی و خو هغه مشر دوکان کې نه یو زلمی پکې ناست و هغه راله راکړه. نه دا ښه تازه هم ده او روغه هم ده. زه شکر دی چې ته پکې خبرې ونه کړې. هغه زلمی ډېر اخلاقي و ډېرې خوږې خبرې کولې په رښتیا چې ایماندار و. او بالکل ایمانداره خو هر ځای کې موجود وي. داسې خلک په ژوند کې کامیابیږي. بالکل دنیا په داسې یو څو خلکو آباده ده. یعنې زمونږ عملونه خو ډېر ګډوډ دي. زه خو وایم چې آینده هم د ده نه میوه او دانه راوړه.
هم داسې به کوم. ته اوس داسې وکړه چې دا جوس زر تیار کا، په ما او په درمان یې وسکوه. هغه مې په تمه کړی دی او د نظر لاندې یې ساته چې بهر د نه ونوځي. زه په رجسټر کې د کپړې د حساب کتاب لکوم. ای جینه ولې دې شونډې بوڅې کړې؟ دړی سر خوځی او چې ټاکی ژبه دې نه خوځي. تا ته ویم که نه ولې دې غږ نه خیږي؟ د چا خبره مړي خبرې نه کوي او چې خبرې کوي نو کپن شلوي. هسې ګلونه دې ودوړول ګلونه. للا په سور سالو کې مکه و نازونه کمستور او تور مال راوړه تازه تازه ګلونه دې څلور مال راوړه تازه تازه ګلونه. یا لکه زه خو تا ته حیران یم، ته څنګه لکې یار؟ ستا د نیک په کار کې څه کار دی چې موږ له خپلې پیسې پوره راکوي نو زموږ نور څه مطلب دی؟ مړه ته کمقل یې. نن سبا خلک خپلې پیدې ته ګوري او ته د خلکو غمونو په مخ اغستې. مړه ما تا ته 100 ځله ویلي وو چې میوه خرڅه شي نو زموږ پکې هم پیدی 200 روپۍ موږ له سیوا راکړي، خو ته خبره په یو غوږ اورې او په بلې وباسې. مړه نه نه کاشفه یار، زما ضمیر دا نه مني. مونږ چې د خلکو سره بیمانی کوو نو الله له څه جواب ورکو؟ په دې پیسو کې خوړو برکت نه. تا چې د ځانه دومره شریف جوړ کړی دی که نه، نو داسې خلک په دې دنیا کې نه چلیږي. ستا په شان خلک چې دی نه ډېر زیات رستو پاتې کېږي. مړه زه خو ستا د هغه پلار سوچ کوم چې یا به تر کومې پورې داسې پردی مزدورۍ کوي. خلک ایمانداري او بېایماني نه ټسوي، خپل مطلب وباسي، خپل مطلب. او ته کاشفه یار د ستا خبره په ځای ده، خو زما مور پلار دا نه غواړي چې زه چا سره بېایماني وکړم، او نه زما تربیت داسې شوی دی. زما ضمیر ما په غلط کار ملامته کوي. بس د دې نه خو ماله د کلي د خټو لوټو هغه کار ښه دی. زه درنه لاړم. یې لکه ودرېږه ته خبره وره. دا څه په لیونو اورېدلي یو، دا ده باندې اوس څه ته ایماندارۍ پیریان ناست دي. د عجیبه مې په تمه وي چې زوی به مې په کار لګېدلي او زه دغسې ګرځم. یا لکه ځان وجنې څه چې داسې د سړک په منځ روانې. سلام علیکم کاکاجي. وعلیکم سلام. ولې بچي څه پریشانه غوندې ښکارې؟ نه کاکاجي هېڅ نشته. بچي ولې دوکان ته نه ځې څه؟ ویم هغه بله ورځ دې راله ډېره ښکلې میوه راکړې وه، ډېر ایماندار راته ښکارې. کاکاجي خپلې ایماندارۍ خو د کار نه وویستم که نه. بچې زه پوه نه شوم. کاکاجي بله ورځ چې زه دوکان کې ناست وم نو ستاسو په شان مې هم نورو خلکو له ښه سودا ورکړې وه. په هغې رانه نیک خفه شو او د دوکان نه یې رایستلم. اوهو بچې زه خو ډېر خفه شوم. موږ سره د ایماندار او اخلاصي خلکو قدر نشته. نن سبا خلکو په احساس را کړې ده. خلک د ایمان سوچ چته کوي. او بچې ستا په شان سوچ لرونکي خلک ډېر کم دي. دا راته ووایه چې سکول دې ویلی دی که نه؟ او جی تر 12مه پورې مې ویلی دی. شاباس بچې شاباس. دا کارډ واخله. د سحر پلازې سره په خوا کې ریسټورنټ جوړ شوی دی. سبا پکې سلیکشن دپاره انټرویو ده. فوډ ہوم ډیلیوري کار یې دی. تنخواه هم ښه ده. کیدی شي چې ستا انټرویو پاس شي. فلحال زه ستا دومره مدد کولی شم. ډیره شکریه کاکاجي، ډیره شکریه. الله مو خوشحاله که. بچې ته خپل سوچ هم دغسې لره. الله پاک به ستا د ایماندارۍ صله ضرور درکوي. د مخې دې رڼا شه.
کاشفه یلکه کاشفه راشه کنه وګوره څه زیری مې دله روړی دی. ولې په لاره کې درته چرته د خپل ایماندارۍ ډیګري میلو شوه څه چې دونه خوشحاله واو داسې وګڼه دا کارډ راله هغه کاکاجي په لار کې راکو چاله مې چې دوکان کې هغه صفا میوه ورکړې وه او نیک ته پې خفه شو د دوکان نه ایستم. راته وی چې سبا سحر پلازه کې انټرویو ده او کار یې هم ښه دی او تنها یې هم ښه ده. د خوراک سیزونه چې دي هغه به خلکو له کور ته وړل وي. زه خو ویم راځه چې دواړه ورشو. ولې چې ته هم تعلیم یافته یې. خوښه مې ده اشنا زمونږ خو چې کوم ځای ښایي هلته هم شپه یي. ټیک ده بس سبا به دواړه لاړ شو. یلکه سلمانه راځه کنه یار ناوخته کېږي هم چې په وخت ورسو ځکه چې ځای لرې دی د انټرویو شروع کېدو نو مخکې ځان رسول پکاري. ښه زه چې ځو کاشفه دغه مخکې ډاکسن چې دی دا ماته نمبر کې ښکاري. هم بس دې نمبر کې ولاړ دی. خو یو خبره ده دا وړاندې چې دی نو دی خو ډک دی سیټ ته به لږ ودرېږو. ټیک ده دی بل کې به کېنو وخت لا وختي دی 9 بجې دي او 9:30 له به ځان رسول غواړي. کاشفه یاره ته په موبایل کې مصروفه شوې ګیر چاپېره وګوره څومره ښکلې دوکانونه دي او په دوکانونو کې وګوره د کیلونو ته څومره ښکلې کیلونې دي پکې او د جازونو ته پکې وګوره څومره ښکلې جازونه دي. ته به چې دا په ریښه باندې الوځي. که ما ته نوکري میلو شوه نو زه به هغه خپل وړوکي رور له خامخا دا اجازه لرم ځکه چې زما نه یې په وړوکوالي غوښتی و. هله څومره ښکلی ماشوم دی. زما په خیال د ماشوم چې دی نو دی هم د جاز ته وړي روړي جوړ په دې جاز یې زړه ورغلی دی. یلکه سلمانه دا څه ځان سره لګیا یې مړه څه سوچونو کې غر کې. راځه هغه ډاټسن روان شو. راځه شابه یلکه کاشفه صبر وکړه ورګه هغه جاز هغه د مخکې دی هغه ماشوم ورپسې دی او څه ګاډي ونه وهي بل سایډه ګاډي را روان دی. ته اوس ده ته وګوره علم پسې دی او میر علم پسې دی. راځه مړه ناوخته کېږي چې په وخت ورسو. یالله خیر دا ماشوم بچ کول غواړي. وی خدایا ډوبه شومه خدایا په جولای کې مې خیر واچې. وای موري کنه وای کنه. اوهو ظالمه لاړې خپل ایماندارۍ بیا غر کړې. زستا څنګه او په کوم الفاظو شکریا ادا کما. تا خپل ځان خطر کې واچو او زما زوی دې بچ کو خپل لاس ته خوک کو. خدای مکا کو دې د گاډي لاندې راغلې وې نو زمو خو بهر څه نه هور شکر د الله پاک اداګه ما خو یو معمولی غونډه هېګړه وکړه. خورورا ستا په لاس خپېما. نه شکر دې خورو لاس می زخمی شوی دی خو د ماتېدو نه بچ دی. هرورا دا واخله لګي پیسې دي ستا په کار راشي. نه هورجانې ما څه د مطلب یا د غرض د پارستا ماشوم نه دی بچ کړی. نه رورا دا زه په خپله خوشحالۍ باندې در کوم. الله دې خوشحاله کا چې تا زما زوی بچ کو. ستا دا احسان به موږ تر عمره یاد ساتو او الله دې ستا بچي د داسې قسم حادثو نه وساتي.
ویم سلمانه شکر دی چې پرون بچ وې. ګنې ما به د پلار له څه جواب ورکو. پلار دې څومره په امید ما سره کار له ولېږلې او ته په کمه کمه سرې ولګه. ویم ته روغې که لیونې چې په خلکو ځان وجنې. د پردو خلکو په خاطر دې مړه ځان د مزدورۍ نه وویسته. د دوکان هغه دیاړي د لخه نه وه چې د ځانه دې فرشته جوړه کړې وه. زه بیماني نه کومه، زما ضمیر دا نه مني. په پردي ماشوم دې ځان د کټ کو، بې مطلبه دې مړه ځان له نقصان ورکو. زما انټرویو خو پاس نه شوه، خو بیا هم په دوکان کې راته کار میلاویږي. څه ناڅه کور ته راوړم. تا خو هېڅ بې سم ځان زخمي کو. یار څومره کم عقل سړی. په دغه ځای کې نور خلک نه چې دا ماشوم یې بچ کړی وي. بس ته د احسانونو دپاره پیدا شوي، نه ایجنه نه پیجنه. نن سبا خلک خپل مطلب وپاسي، څوک د چا پروا نه کوي او یو ته یې مړه چې د ځانه یې پرېخته جوړه کړې ده. کاشفه یار ستا خبرې ټیک ده، خو دغه ماشوم سره یوازې د ده زندګي نه د ده د مور پلار ارمانونه هم تړلي وو. خو زه په دې باندې خوشحاله یم چې ماشوم مې بچ کو. ویم ته نه پوهېږې، تا به خدای پوهیږي. بیگ دې واخله تیار شو. چا چې ستا په شان د ځانه پرېخته جوړ کړي که نه، نه به ټول عمر دغسې خوار وزار ګرځي. کاشفه چې دې ګاډي کې څوک را روان دي؟ دا خو راته هغه بل رزنې کاکا ښکاري، کوم چې دوکان ته میوې له راغلی و. السلام علیکم. سلمانه ته؟ لکه زما درمان تا بچ کړی دی، تا بچ کړی دی. دا خو تا په ما د غر عمره احسان کړی دی، د غر عمره احسان. زما زړه خو د مخکې نه ستا ایمانداری ګټلی و. واقعي چې ته خو ډېر لوی سړی. ستا غوندې د ایماندار او اخلاصمند خلکو دې معاشرې ته ډېر زیات ضرورت دی. ما د خپلې کورودانې ټوله کیسه ټکي په ټکي کړې ده. دا واخله زما د دفتر کارډ. زه هم ستا غوندې د ایمانداره زلمي په لټون کې وم. زما د رور په کراچۍ کې د کپړې کارخانه ده، هغه ماله مال را لیږي او مونږ یې دوکاندارانو ته رسوو. دا کار بغیر ستا نه بل څوک نشي کولی. زه به ستا په انتظار یم. ښه سرجي الله مو ډېر خوشحاله کا، قدرمن شي. زما په یو وړ شان نیکې دومره غټ احسان. دا احسان نه دی، دا ستا د ایماندارۍ سله ده، سله چې خدای پاک یې مونږ بانه کړو. ښه مونږ ورځو. ښه د الله په امان. سلمانه یار ویم ډېر ډېر دې مبارک شه. زه په تا فخر کوم. ما ومنله چې ستا ایماندارۍ تا له څومره غټه صله درکړه. واقعي چې د انسان خلوص انسان چې دی نه ویني، انسانان یې قدر نه کوي، خو الله خو یې ویني که نه. سلمانه یار ما هم د ځان سره دا واده وکړه چې د نن نه به کوشش کوم چې خپل هر یو کار چې دی به ایماندارۍ سره کوم، او همیشه به خپلې پیدې ته نه ګورم، د نورو خلکو پیدا به هم په نظر کې ساتم. او کنه کاشفه چې موږ د الله په مخلوق باندې رحم وکړو، نو الله تعالی به په موږ باندې رحم کوي. زه ټیک د کاشفه زه کلي ته ورځم چې د مور او داجي خبر والم او دا خوشخبری ورته وروم. بیا به یو څو ورځې پس راځم انشاءالله. د الله په امان. د الله په امان، د زړه سره د الله په امان. کاکا ته دې زما سلام وایه.